مسلمانانو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پیدایش تذکره شروع شوې وه او خبره رضاعت ته رسېدلې وه د پیغمبر علیه الصلاة والسلام د پرورش او د رضاعت دستور په عربو کې دا و چې کله به یو ماشوم پیدا شو څو ورځې به خپلې مور هغې ماشوم ته خوا ورکول او د هغې نه پس به هغه ماشوم د کلي زنانو ته حواله کېدو او باقي خوا ورکول او د ماشوموالي پرورش دا بیا په کلي ماحول کې کېده او هغه د کلي زنانو به په دې خوا ورکولو په دې پرورش باندې مزدوري او اجرت اخیستو دا د هغوی د رزق سبب و حضرت حلیمه سعدیه رضی اللہ عنها فرمائی چې هر کال به مونږ د کلي زنانه یوځای مکې مکرمې ته راتلو او د پرورش لپاره مو د خلکو ماشومان ځان سره بوتل د معمول مطابق پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په کوم کال باندې دنیا ته تشریف راوړ په هغه کال باندې هم موږ زنانه را یوځای شو د مکې مکرمې ښار ته رالو او زنانو د خلکو ماشومان اغوښتل د پرورش لپاره او ځان سره یې بوتلل یو طرف ته یو ماشوم دی چې دا زنانه ځي د هغې ماشوم تپوس کوي لیکن راغلي څوک هم نه د پرورش نه انکار کوي واپس راځي په آخره کې دا یو ماشوم پاتې شو پته ولګېده چې دا ماشوم یتیم دی دې د وجې نه څوک زنانه دې ماشوم دې پرورش لپاره غاړه نه کېږي حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې ما دا ماشوم ولیده زه پوه شم چې دا ماشوم د عام ماشومانو په شان نه ښکارېږي او خپل خاوند ته یې وویل چې د الله په ذات مې د قسم وي که د ستا خوښه وي نو دا ماشوم به موږ ځان سره د پرورش لپاره بوځو ټیک ده چې یتیم دی لیکن الله پاک به موږ ته په دې کې ډېر خیر او برکت رامخې ته کړي سیرت لیکلي دي چې حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها چې په کومه سورلۍ باندې راغلي وه خاوند سره هغه یو اوښه انتهایي کمزوري وه د ټولو سورلۍ نه وروسته را روانه وه او په راتګ کې وهلو نه بغیر نه راتله جسم لحاظ سره انتهایي کمزوري او د کوم ځناور چې جسم کمزوري ښکاره خبره ده چې رفتار مې هم د ټولو نه کم و لیکن حضرت حلیمه سعدیه رضی الله عنها فرمایي چې صرف مسله د سورلۍ نه وه
زما بدن انتهایی کمزور نحیف بدن میو ماشوم ته د خوا ورکولو صلاحیت او استعداد زما په بدن کې نو لیکن ترتیب دا و چې کومې زنانه به کوم ماشوم د پرورش لپاره بوتلو نو د خپلې سکه مور په وړاندې مې خوا ته واچولو